د خپلو مالونو حفاظت وکړئ په زکاتونو سره. او حدیث مبارک کې راځي چې د کم مال سره د زکات مال یوځای وي، لکه دې کې زکات واجب دی او ته ترې زکات نه ورکوې، نو د زکات مال لی ورسره، نو دا مال د زکات په دا مال هلاکوي چې ور دې ته نه کو پروت دی ورسره، دا مال به د زکات تا مال به دې دا مال هلاکوي. نو په زکات سره مال پاکیږي هم او په زکات سره مال محفوظ کیږي هم. د مال حفاظت چې دی هغه زکات دی. نو د دواړو جهادو سردار حدیث چې نصرانی واورېدو عمل یې پې وکړو نو ایمان یې راوړو چې حسنوا اموالکم بالزکات وداووا بالصدقه. د دواړو جهادو سردار وفرمایل او د خپلو مرضیانو علاج وکئ په صدقو سره، چې خپلو مرضونو دوایی وکئ په صدقاتو سره. چا باندې مرضونه ډېر راځي صدقې دي ورکئ، او چې په چا باندې مصایب او مصیبتونه ډېر راځي نو هغه دې دعا کوي او الله ته دې عاجزي وکړي. راځي حوادث راځي نو الله ته متوجه شه، عاجزي وکړه عاجزي، او د الله نه دعا وغواړه. نو مالونه محفوظ کوي په زکاتونو سره، او د مرضونو علاج هم وکئ په صدقو سره، او چې مصیبتونه در باندې راځي نو د هغې علاج وکئ په دعا سره. دعا کوئ او عاجزي کوئ الله ته، نو چې دغه محفوظ شي، مصایب به در باندې نه راځي، مصایبو نه به محفوظ شي. او چې د کم مال سره مال د زکات پروت دی هغه مال به هلاکیږي.